سلامونه ګرانو کتونکو، وکیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه. او څومره چې زمونږ کتونکي دي، اورېدونکي دي، لوستونکي دي، ټولو ته د اختر مبارک شي. د دې امید سره چې د اختر به په پوره امن طریقې سره مونږ تېر کړو او د یو بل د حقوقو او د یو بل چې کوم زمونږ بنیادي په یو بل باندې حقونه دي، د هغې به خیال وساتو. یو ځل بیا که یو طرف ته دا ښه خبر دی، په تېر ویلا کې ما دا خبره کړې وه چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې سیز فایر شوی دی د اختر په احترام کې. نو بل طرف ته په دغه دوران کې پرون یوه نوې تنازعه چې دا د یو مخصوص پارټۍ د طرف نه او د بعضې اتحادي علماو د طرف نه چې دی هغه موږ ته په نظر باندې راله. او د دغه تنازعې بنیاد چې دی هغه میټینګ دوی جوړ کړی دی، بعضې علماو یا بعضې حلقو. کوم میټینګ چې د پاکستان فیلډ مارشل سید عاصم مدیر صاحب راغوښتی و، د شیعه چې زمونږ مشران دي، زمونږ علما دي، د هغوی سره د مشاورت په حواله باندې یا د ملاقات په نیت باندې 3-4 په هغې کې چې کوم بلکل واضح پولیټیکل لیډران دي چې هغوی د دغه مسلک د نمایندګۍ په بنیاد باندې خپل سیاست چې دی هغه مخې ته بوځي، هغوی د اعتراضات کړي دي او د هغو د نازک مزاجۍ اندازه له دې نه ولګوئ چې هغوی ووایي چې موږ ته هغه پروتوکول چې دی نه دی راکړی شوی د سید عاصم مدیر صاحب د طرف نه، کوم چې د دوی په خیال باندې د دوی په کار و. اولنۍ خبره خو دا ده چې په پاکستان کې اجتهادي علما چې کوم دي یا مولیان چې دي، هغه په هر طبقه کې او په هر مکتب فکر کې پاتې شوي. پاکستان چې نن د کومه انتها پسندۍ او دهشتګردۍ ښکار دی، په دې کې کو دلته کې د بعضې سیاسي او ریاستي حلقو یو کردار پاتې شوی دی، او په دې کې د بعضې ګاونډي او بین المللي قوتونو کردار پاتې شوی دی. نو دغه هغه واحده طبقه ده، دغه کوم چې مولیان صاحبان دي، د سیاسي مولیانو خبره کومه ده، کوم چې د دین دپاره یا د خلکو دپاره خدمت کوي، د هغو خبره نه کومه، چې هغوی همیشه دغه جنګونه چې کوم دي دې ته یې فروغ ورکړی دی، د دې ابیاري کړې ده، د دې سرپرستي کړې ده. او نه صرف سرپرستي کړې ده، بلکې د انتها پسندۍ چې کوم بیانیه په پاکستاني معاشره کې او په ریاست کې موجوده ده، دا د هغې ذمه داران دي. کو به فرض حاله عاصم منیر صاحب دوی ته داسې سخته خبره کړې وي چې کم خلک په پاکستان کې دننه د اسرائیل او د امریکې او د ایران په دغه تنازعه کې چې په هغې کې ایران همیشه د پاکستان شکریه ادا کړې ده رسمي طور له، په تېر جنګ کې هم په دې جنګ کې هم چې په هغې باندې خفه شوي وي. هغه ورته دا ویلي چې پاکستان کې دننه به د یو بل ملک دپاره دلته کې د تشدد اجازت نه ورکېږي. په دې کې غلطه خبره څه ده؟ په دې کې هغه کم پوینټ دی چې دغه بعض د 3-4 کسانو په طبیعت باندې بد لګېدلی دی، یا هغوی دا خبره چې دغه د انګریزي لفظ یې مایند کړې ده. موږ ته د کورم واقعات یاد دي. دا خو اوسنی د ایران او د اسرائیل او د امریکې لانجه ده. په کورم کې په 70s کې او په 80s کې د 2-3 اسلامي ملکونو چې دی د هغې پراکسس به چلېده. دلته کې به خلکو هغه عمل د یو بل سره کوو د 2 مسالکو مختلفو ګروپونو چې د هغې په تاریخ کې مثال نه میلاویږي. او دومره 70s او 80s سره توسو ضرورت دی. دا تېر کال موږ ونه کتل چې په کومه طریقه باندې په کورم کې د مختلفو ګروپونو په منځ کې کوم وحشت وشو، په کوم بربریت وشو. دا تاسو ماته په فلسطین کې یا په لبنان کې یا په بل ځای کې چې دی راته وښایي. آیا کورم، کراچۍ، پېښور، ډی خان، کوټه دا د دغه ګروپونو د تصادم او د پراکسس په نتیجه کې بار بار د خانه جنګۍ او د بربادۍ سره نه دي مخ شوي؟ تاریخ نه رجوع کول پکار دي. او دا د کورم واقعیات خو اوس هم چې زه تاسو سره دا خبرې کوم، نو د ټل پاڼه چنار روډ چې دی هغه بند دی د دغه خلکو د لاسه. موږ ته دا د دې حقیقت ادراک نشته. کوم خلک چې صحافت کوي، کوم چې سیاست کوي، کوم چې د ریاست سره کار کوي، چې په دې ملک کې اجتهادي ګروپونو چې دي او د هغو لیډرانو په کوم طریقه باندې انتها پسندي چې د هغې ته یې فروغ ورکړی دی، او انتها پسندي چې د هغې د بیانیې په طور له د یو کاروبار په شکل کې اختیار کړې ده. موږ ته هغه ملکونه نه دي معلوم چې دغه خلکو د هغې د باقاعده چې دی فنډز به اخیستل په پاکستان کې د انتشار دپاره په
ډېره عجیبه غوندې صورتحال دی چې د دوی دومره نازک مزاجي ده چې په یو داسې وخت کې چې ایران ته د پاکستان ډېر سخت ضرورت دی او ایران رسمي تور له سرکاري تور له د واحد هغه ملک ته پاکستان چې د هغه تعریف کوي ستایش کوي دوی د دې نه دومره غټه مسله جوړه کړه تنازعات جوړه کړه او یو مخصوص پارټي چې په خیبر پختونخوا کې حکمرانه د هغې دغه پوره ایشو چې کوم د هغه ایکسپلایټ کړه د پولیټیکل پوینټ سکورینګ لپاره پکار دا ده چې هغه عناصر هغه ګروپونه بلا امتیاز کو د هغې تعلق د هر مسلک سره وي د هر علاقې سره وي د هر پراکسس سره وي چې هغه په دې ریجن کې په دې پاکستان کې په دې خیبر پختونخوا کې د پاکستان په هر علاقه کې په ګلګت بلتستان کې هغه د سیاست لپاره د پاکستان خلک استعمالوي او په هر باندې چې د هغه خلک په تشدد باندې آماده کوي د هغو خلاف د بلا امتیاز کراس د بورډ چې د هغه د وکړي کاروایانې د وشي او دغه چې کوم د بلیک میلینګ یو سلسله د تیر ورځې نه را روانه ده د چې کوم ذمہ دار عناصر دي د هغو سره د بالکل چې د هغه د سخت رویې د پالیسۍ په ذریعه باندې چې د یو رویې اختیار کړي ځکه چې دغه خلک چې کوم دي یا دا ټایپ عناصر یا د ګروپونه چې کوم دي هغه د پاکستاني ریاست نه زیات د پاکستان د عوامو دشمنان دي. ډېره مننه.